په کوم وخت کې په کوم عمل سره د انسان روزه ماتېږي چې په د باندې صرف د روزې قضایي وي او د هغې کفاره نه وي. که چېرته زبردستي سره یو کس د روزهداري په خوله باندې یو داسې شی ورمنډلو چې هغه د دغه انسان حلق ته ورسېده، نو په داسې صورت کې په د باندې د ده روزه فاسده شوله، د ده روزه ماته شوه، په د باندې د روزې قضایي شته، کفاره نشته. او داسې که چاته روزه یادې وه او ده غرغړه کوله بغیر به ارادې نه د دغه انسان حلق ته اوبه لاړلې، په داسې صورت کې هم د ده روزه ماته شوله، د روزې قضایي شته او د روزې کفاره نشته. که چېرته یو کس دا سوچ وکړي چې اوس خو پشمنۍ کوه، د اذان وخت نه ده، اذان ته ډېر ټایم پاتې ده، صبح صادق ته ډېر ټایم پاتې ده، دا پشمنۍ کوي، سحري خوري او خوراک کوي، اسکا کوي. ورستې معلومات ورته وشو چې اذان خو ډېر د وخته شوی و، نو ما خو چې کوم وخت باندې خوراک کوو په هغه وخت کې خو اذان شوی و، یا ما چې اسکا کوو اذان خو شوی و خو ما ته پته نه ولګېدلې، نو په داسې صورت کې هم د دغه انسان روزه ماته شوه، صرف د روزې قضایي شته، کفاره نشته. که چېرته یو سړی داسې وي چې هغه ماښام غروب آفتاب وخت نه وي داخل شوی، وسه پورې سترګه نه وي داخله شوې، سترګه نه وي لوېدلې، اذان نه وي شوی، اذان نه مخکې دا سړی روزه ماته کړي او سوچ دا وکړي چې ماښام اذان خو شوی ده، دا لمر سترګه دا خو ډوبه شوې ده، نو ورسته معلومات ورته وشي چې تا خو چې کوم وخت کې روزه ماته کړې وه هغه وخت کې خو اذان نه و شوی، هغه وخت کې خو لمر سترګه نه وه ډوبه شوې، نو تا خو غلط کار وکړو. یا داسې یو سړی د هغه ګړۍ ته ګوري، په هغه وخت کې د ګړۍ ټیم غلط وي، د ګړۍ سیل ختم شوی وي یا څه مسله وي، نو دی ګړۍ ته ګوري چې د ما د روزه ماتې ټیم خو پوره شوی ده، نو اوس خو به زه روژه ماتومه. دی روژه ماته کې ورسته معلومات ورته وشي چې تا ګړۍ خرابه ده، نو تا خو چې کوم وخت کې روژه ماته کړې وه هغه وخت کې خو یا مازدیګر و یا ماښام نه مخکې وه، خو په دې دواړو صورتو کې نو صرف د دغه روزه فاسده شوله، د صرف د روزې قضایي ده، د روزې کفاره نشته. او داسې ما دا خبره بیان کړې وه چې د کفارې تعلق صرف د رمضان مبارک د میاشتې سره ده. نو که چېرته یو کس داسې وي چې هغه د رمضان مبارک د میاشتې نه علاوه نورې روزې هغه قصدن خوراک وکړي، قصدن څښاک وکړي، په هغه صورت کې هم صرف روزه ماتېږي، قضایي شته، کفاره نشته. داسې بعضې خلک د روزې په حالت کې ټوت پیسټ استعمالوي، منجن استعمالوي چې هغه غاښونه صفا کوي، نو دا مکروه ده. او که چېرته د ټوت پیسټ یا د منجن د دوایي کوم ذرات حلق ته ننوځي، په داسې صورت کې د انسان روزه ماتېږي. اسې استعمالولو سره روزه نه ماتېږي، خو که چېرته د دغه ذرات انسان حلق ته ننوتل، په داسې صورت کې د دغه انسان روزه ماتېږي. او داسې د روزې نیولو په صورت کې د بیماری د زیاتوالو خطر وي، یا د بیماری چې کوم مدت ته د هغه د اوږدوالي خطر وي. بعضې خلک دا سوچ کوي که چېرته ما روژه ونیوله نو د ما بیماری به سخته شي، که چېرته ما روژه ونیوله نو دا د ما د صحت وال چې کوم مدت ته دا به اوږد شي، زه بغیر بې روژې نه په 2 ورځو کې ټیکېږم او د روژې سره زه په 1 میاشت کې ټیکېږم. نو په دې دواړو صورتو کې که څوک روژه ماته کړي، نو په دې باندې صرف قضا ده او کفاره نشته. که چېرته د یوه کس حلق ته د یوه سړي خولې ته مچ ننوته، هغه مچ د دغه انسان تیر شي، یا مچر ننوته، یا حشرات الارض کې یو بل داسې شی و چې هغه د انسان حلق ته ولاړ، یا انسان داسې ده چې هغه ګرد و غبار ګرد د انسان حلق ته ننوته، یا لوګی هغه د انسان حلق ته ننوته، نو دا که چېرته انسان هسې اتفاقا وشي په دې باندې روژه نه ماتېږي. او که یو سړی قصدن د عمل وکړي، لوګي باندې بره خوله ونیسي، هغه لوګی ټول تېروي، یا ګرد و غبار وي ګرز وي هغه ته خوله ونیسي، قصدن د عمل وکړي، یا مچر مچ دا قصدن د عمل وکړي، په دې صورت کې د دغه انسان روژه ماتېږي، صرف په د باندې قضایي ده، کفاره نشته. هغه شیونه چې هغه به طور غذا یا به طور دوا نه استعمالیږي،
مثلا خلق چې کوم شایونه خوري دا اکثر به طور غذا استعمالیږي یا دوایی شوله یا ټیبلټ شول یا سیرپ شو دا به طور دوای استعمالیږي نو که کوم یو کس داسې شی هغه تیر کی چې هغه به طور دوا یا به طور غذا نه استعمالیږي مثلا کاڼی شو یا داسې وسپنه شوله یا داسې هغه شی چې هغه د خوراک نه ده نو په داسې صورت کې دغه انسان صرف روزه ماتیږي په دغه باندې د روزې قضایي ده د روزې کفاره نشته نو د روزې په ماتولو سره کفاره هلته راځي چې هغه روزه د رمضان مبارک روزه وي او که چېرته رمضان مبارک روزې نه علاوه بل روزه وي هغه قصدن انسان خوراکو کې قصدن انسان سکاکو کې نو هر عمل وکي په دغه صورت باندې بیا صرف په انسان باندې صرف قضایي شته کفاره نشته نو د کفاره تعلق صرف د رمضان مبارک میاشتې سره ده د بلې روزې سره د کفاره تعلق دا نشته او بل دا مسله انهیلر چې چا د سا مسله وي سابندي مسله وي هغه انهیلر استعمالوي نو داسې بیمار د لپاره انهیلر استعمالولو سره هم روزه ماتیږي نو انهیلر په دا کې د دوایي ذرات وي اثرات وي هغه بالکل د انسان حالت ته د انسان معدې ته راورسیږي سږي ته راورسیږي په داسې صورت کې د دغه سړي روزه ماتیږي د روزې قضایي شته کفاره نشته